وسخر لكم الليل والنهار اور د شپه او ورځې ستا خدمت کې لګولي دا نظام تا ته چلیږي وسخر لكم الليل شپې دې دپاره پیدا کا تا دپاره تابع وګرځولو چې دې کې آرام وکړي والنهار او د ورځې دې دپاره جوړه کړه چې دې کې ته معاش وکړي حلال رزق پیدا کړي اور هلته سورې نبأ کې الله پاک فرمایي ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا شپه مو درته جوړه کا آرام دپاره او ورځ مو درته پیدا کا د معیشت دپاره معیشت ویلې کېږي څه ګټل حلال رزق ګټل اور تاسو به حیران پاتې شئ قرآن کې چې کوم ځای کې الله رب العزت د انسان ته ویلي کې چې لاړ شه رزق پیدا کړه نو وبتغوا من فضل الله رزق ته فضل ویل چې الله فضل تلاش دین معلومیږي چې چاته رزق ملويږي دا د الله پاک کرم او فضل دی او دلته کې مخکې آیات کې رضی ولی تبتغوا من فضل دې د پر چې تاسو تلاش کې د الله فضل یلی د الله رزق نه که چاته رزق الله پاک ورکړي فراخ ورکړي دا د الله کرم او فضل دی دا ونه وي چې زما کار دی او ما مهنتونه کړی او ما ګټلی دا خبره به قارون کوله چې قارون ته موسی علیه السلام ورله چې زکات راکا ولې درکم زکات الله مال درکړي الله ما ته څنګه راکړي د ما مهنتونه کړی دي او کوششونه هم کړی دي اوغه د بعد مال سره غل تر نو زکاتونه او خیرتونه واړي او چې کم سړی وي چې ما ګټلې دي او ما توره کړی دا او ما مهنتونه کړی بس غد مال 15 شپه کوي بیا غریب خور پړه خپل نیولې او الله طرف ته نسبت کو چې ما باندې الله کرم دی هر څه الله راکړي او د بعض خلکو ډېر ښه صفت دي تاسو وروږي چې تا پلاټ شته او جی مال د خوې دی خدا پلاټ زما دی بچی دشته او جی مال د خوې دی خدا مدو زمن دی دا ښه صفت دی چې سړي دا ټول د الله دی سړي دا ټول د الله دی مونږ تاسو امانت په تور به راکړي چې फायदा ونه اوچت کدا سي نه پاتې دي نو وجعل دا چې کوم وجعلنا نهار معاشا دا ورځ مده د پر جوړ کړي چې تاسو دې کې معیشت وکړي وجعلنا الليل لباسا او شپه جوړه دا آرام د پاره او تاسو خیر دې تجربه وکړي شپې 2 غنټه خوب وکړه او ورځې سار 8 بجې نه 12 بجې پورې خوب وکړه د شپې 2 غنټه خوب پسې نه رسیږي شپې خوب کې برکت وي د کم خلک چې شپې نه وخت 12 1 پورې ناس وي سارا پاتې نه ولې مخې نیولې نیټه کې موس کړي خو باندې خو په ټیم ود کېږي کنه دیو جن حدیث کې من راغلی پیغمبر علی السلام فرمایي چې مسوتن مز نه پس تاسو قصې کتاري ما کوي فورا ود کېږي څه د پر چې سار تهجد تر پاسه تا تهجد ته نه پاسه فرض نو ته خورا پاسه کنه او کشمه مثال طالب علم د سبق تناسه هغه مدرسې قانون دی غره پاسي یا تبلیغ ول مرګري شپ جمعې نه وخت پورې ناسو نو سر خامہ خبره پهره ول نه پری غټي غټي کوته کې ورسره دي زه چې کاس دا کوته کې کورونو کې چې د پلار غسې و د بچی دی چې پاسه کې خیر نشته خو نه کوو او بیا کمزورتیا دی ته ورسي چې کم بچي دوبۍ نه راشي یا سرکاري افسر وي غټ عہدیدار چې کور ته راشي بیا پلار مورته وي چې دا بچي ما پسو غریب ډیر ستړی دی دوبۍ نه راغلی نه دوبۍ کې کم ځای شیخ زید ځانه جوړ کړی دوبۍ فتح کړی هغه کې علما یو مثال پیش کړي چې کله کور کې اولګي استاد بچي کور کمرې کې ودوي او ته بچی تراشي چې بچی کور ور اخسته سوځي پاسا اوغه ته دوي چې ابا ډېر ستړیم نو علماء لیکري چې د خپل بني سره راکاږي به ظالم سوځي د دنیا ور نه خپل راکاږي روباسي خو جهنم ور کې سوځي غني نه راکاږي سر موز نه کول جهنم ور ته ځان ته راوړي کوو کنه کوسي د مو کتري خپل سوسايټي کې خاندان کې کلی کې غریب دوبۍ نه راغلی ډېر ستړی دی خیر دی آرام نو عجیبه خبره ده دلته په آرام کې خیر دی که جهنم کې سوځي خیر دی خو چې دلته تا ته پیسې وګټي پیسې لګي څومره خرابه عقیده ده او د ګوره کرونا کې څومره خلک اوټ راغلو اوس اوټ راغلو اوس پیسې نه لګي الله پاک درته دا ښیي چې رزق ورکولو والا زم دوبۍ ویزا به نه وي بیا به درته رزق ملوي او چې څومره مو د دوبۍ نه کېدو یقیني د مشکلات وي کول ولا الله رب العزت ذات دی ها تا د پر الله دې رزق فراخ مليږي په دې باندې الله شکر ادا او موږ خو دې ډېر پریشان وو چې ویزا نه لګي څه به کېږي اور پته نشته رزق ورکول ولا الله رب العزت والله خير الرازقين بهترین رزق ورکوونکی دی والله يرزق من يشاء بغیر حساب الله پاک ته وګوري بغیر حساب کتاب رزق اور الله پاک د صفاتونو خپل اسماء الحسنا کې ذکر کړي الرازق رزق ورکول ولا الرزاق زیات رزق ورکول ولا دا صفاتونه د الله رب العزت